په یمن کې یو بادشاہ دغه بادشاہ چې کله د کعبۃ الله د الله د کور د عظمت او شرافت ولیدو چې خلک زیو د الله د کور طوافونه کوي او د الله د کور نه تابع کی د هغه عظمت اظهار کوي او ډیر په احترام وته ګوري او دغه کور د احترام د وجې نه د دې وطن د مکی مکرمه عزت او احترام کیږي. نو په دې بادشاہ باندې دا خبره درنه لګیدا دا وی چې زوم داسې کور جوړولې شم د بس بلډینګ جوړ کړي زبر دې نه خپل بلډینګ جوړ کما او خلک برازي او داغه طواف وکړي دغه کعبه په ماډل باندې دا یو کعبه تیار کړه په یمن کې او خپل ډیزاین یې ورکو بهترین بلډینګ یې جوړ کو د کور په دې کانو کې یا د دې په دې بلډینګ کې کمال نه دی بلکې دا کمال د الله رب العزت په حکم چې الله رب العزت حکم فرمایلی دی چې تاسو د دې طواف کوئ نو دا دغه حکم اثر دی او د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام د هغه اخلاص دی چې دا غونډه دنیا راماته نو د کور ته راځي کله چې کور تعمیر شو کنه الله رب العزت ابراهیم علیه السلام ته فرمای واذن فی الناس بالحج اے ابراهیم علیه السلام د خلکو ته د دې کور د زیارت لپاره اعلان وفرمایا. ابراهیم علیه السلام د الله په دربار کې عرض کړي باری تعالی زما د आवाज وسونه ورزي دا خو صحرا ده او غرونه دي نو زیات نه زیات دا یو څو خلک به واوري د دین خو اخوانه زی الله رب العزت ته فرمایي اے زما خلیلا आवाज لګول ستا کار دی او د خلکو غوګونو تر رسول دا زما کار نو د دې بادشاہ ذهن داو چې دا خلک زینو د دې بلډینګ بسیزي خو په دې فلسفه نه وپویا چې دا خلک د بلډینګ پسې نه زی د سہولیاتو پسې نه زی دغه د سہولت کم دی دا خو زی صرف د دې لپاره چې دا الله حکم دی هغه حکم ژوند دی کوي د کور جوړ کو څوک ودانه راتله ها یو واقعه به کې وشوه چې دې کله سحر راغی د دې کور معاینه کوله د چې کله ورنه او توجو یو واجبه وندګي سيزي ولیدو چې دنه به چا تقاضا کړی دا چا تکلیف وته جو دغه د فارغ شوی په زمان دې ډېر بده ولګېده دا خبره وای دا کار چا کړی هغه چېرته مسافر په لاره دو پته ورته نه وه چې یاره دا کم ځای دی خو بس سر یې بس وري کړی دې بادشاہ ذهن کې دا راغلی دی یا چا ورته ورچولی ده په ذهن کې دا خبره چې دا کار د هغه چا کیدی شي چې کم په دې کور ولا غوسه ورځي نو په دې کور باغ چا له غوسه ورځي چې کم د مکی مکرمه کې کم کور دی کعبۃ الله د هغه عظمت داغو پزړه کې نو داسې خلک څوک دي هغه دي دا مسلمانان دي نور څوک دي بیا به زه انتقام اخلم دا د مسلمان کار دی نن سبا هم چې چلو شي کنه یو ځای به مسلمان ورړای معمولی خبره ده نشي جو بس مړه دا بچ ګم نه ګیرو والا کړي دا پټکو والا لشکره تیار کو او داغه پړ کې خو هغه مخ کې نه تعصب او صد عہده او د کرسي دا تکبر او لوی په انسان کې بیل راځي ځان سره لشکر واغستو پوجان ځان سره کړه سورلې ځان د بارا هتیان خوښ کړه په دې هاتي کې یو کمال دی دا هاتي
په دې سارو کې په زناورو کې ډېر مضبوط دی، پاور والا دی او ډېر طاقتور دی. نو کله چې دا اس یا اوخ دا هتی ویني نو تختی دی دا لاسسز دی منډه تریږي. نو دا په خپل ذهن کې دا خبره راواغستا چې زه کله په دې عربو باندې ورشم، مکې مکرمې باندې ورشم، دغه خلک عموما په اسونو او په اوخ جګړه کوي، په دې سوريږي او جګړه کوي. نو چې زما دا هتیان وای نه جو تختی با مقابله لره روان شو. کله چې د حرم حدود ته رانږدې شو نو یو د دې چې کم هاتیو او هغه هاتی مخکې روانو، د ځان سره د په دې لاره باندې یو سړی رشوت ورکړو چې بھائی ما دا کوره پوری ورسوه، دا ځګي پوری مو ورسوه. هغه له به پیسې ورکولې او هغه سره روان. چې کله دغه ځای ته راورسېد دا د حرم حدود ته، نو د ده کم هاتي چې دی نو دی ودرېدو. چې کله دا ودرېدو شاته پسې غونډ پوج ودرېدو. اوس هاتي له گزاره ورکوي، په چابکې وهي، په کوړی وهي چې مخکې ځه رقم نه وي. خو دقه هاتي واپس دې طرف ته مخکې نو راځي، واپس ځي، لیکن کعبه طرف ته نه ځي. کم کس چې ورسره راغلی و هغه دې ځي پورې ما راویستی، لیکن مخکې بیا زه نشم تللی، هغه ته واپس شو. بهرحال واقعه ډېره تفصیلي ده، لیکن موږ به مختصر کو لګا. عبدالمطلب کم چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نیکو دا سوخانو او ګډي بيزي هغه دغه سره دی د قبضه کړي. عبدالمطلب له الله رب العزت ډیر وجاهت ورکړو، ډیر وجیه هو، ډیر زیات الله رب العزت ول وجود داسې ورکړو چې چا به وته کتنو په احترام او په عزت به مجبوره کېدو. ډیر بارو بسړو. عبدالمطلب بل ساروي کته نو تاسو یې کړی دی یاره چې به زما ساروي او چاو دی چې به د قشان یو فوج راغلی دی دغه طرف ته پراته دي کې دي شاغونی ولي. عبدالمطلب پسې راغی چې کله دو تشریف راوړ وراله نو دا ابرها چې کله دی ولید کم چې د فوج مشر بادشاہ نو هغه ذهن کې دا ګمان ناغي چې یار دا سردار دی زموږ سره خبره کوي. چې کله عبدالمطلب راغی تپوس تاسو سره لاغلی وایي چې د خپل سارو تپوس لراغلی زما ساروي دلته که تاسو نیولي نو هغه را پرېږدو. د ابرها د شین شو د خندانه وایي دته ګوره وایي ما وی چې مونږ د لا کور را نه و کم ته چې تاسو د الله کور وایه مونږ د کور را نه و نو تاسو به په دې باندې خفه نو ته خبرې کول راغلی ته خو د سارو پسې راغلی. هغه دی چې ساروي زما دی د هغې تپوس به زه کوم او دغه کور زما نه دی دا د الله دی د هغې تپوس به الله په خپله وکړي. لهذا زما ساروي مال راکړه. ساروي ته واغېسته وایي ورکوې وله ورکوې وله ساروي وله ورکوې ساروي بوتله. کله چې دا عبدالمطلب راغی نو د مکې مکرمې خلکو ته یې وایي ځانونه سیټ ټکئ په کعبې باندې حمله ده خو دا فوج هیڅ نشي کولی خو چې کم د الله فوج راځي نو د هغې نه ځان سیټ ټکئ ځکه چې هغه به عذاب راځي د الله طرف. دو ټول غرونو ته وخته دغه ځای نه سیټ ټه شو او ابرها په یو تکبر باندې او په لویۍ باندې په هتیانو باندې سواره شوه او وی چې څنګه سحر شي نو مونږ به د کعبة الله د الله د دې کور د نوم او نشان ورکو. د الله د کور نوم نشان څوک نشي ورکولی ځکه چې دا الله کور دی. چې دو څنګه په هتیانو باندې سواره شو نو دا د محرم میاشت وه. الله رب العزت خپل یو معمولی غونده کې مخلوق یو فوج دا راولېږو
د دې تذکر کې امره مرغې وي کم تذکر کې چې دی کنه ا دې امره مرغې وي ابابیل وته ویلې کی ابابیل شته خمږه نه پیژنو که تذکر کې نه و د دې بشان بل مرغې هغه ته ابابیل وي دغه ابابیل الله رب العزت مسلط کړه نو داسې به کول چې دوه په دې خپل پنجو کې کانی نیولیو قلت کانی جو د کم ویلې کېږي په دې ادیرو کې اکثر ډېر دا خټه مضبوطه شوي ډېره زیات د قشان کانی وو او دا کانی با چې کله دغه فوج راغی نو داسې یو چپه به یو خوړه داسې و پیراله نو چې رابله نو د بره نه به یې کاڼې راوغورځو لکه څنګه چې دا افسوله دي که نه دا ایجاد کړي تقریبا د دغه مرغونو نو دا افسوله دا بمان وغورځوي که نه بیا لاړ شي بیا چکر ولګوي بیا راشي که څه پاتې شوي نو دغه شان به دا ابابیل راله چې کله به راله بس خپل کاڼي به یې راوغورځول چې کاڼې به راغې نو د دې سوار یو کاڼې به ولګېدو د دې سوار په سر کم چې به سوارو او یو به ولګېدو په هاتي باندې نو چې په دې هاتي باندې به ولګېدو جو دا هاتي به دا غوښه به دې داسې ودوړېده او تش هډوکي به پاتې شو ډانچه به شو به غورځېده او دغه شان چې په کم سوار باندې ولګېده نو د هغه سوار غوښه به غونډه توی شوه او تش هډوکي به و هډوکي به هم وغورځېده الله رب العزت دنیا ته پیغام ورکو چې دا ابرهه یو لوی فوج او لوی طاقت د ځان سره راوسته و لیکن د الله مخې ته هیڅ یو فوج او هیڅ یو طاقت نشي ټینګېدی سپر پاور صرف یو الله دی سپر پاور صرف یو الله دی د الله مخې ته هیڅ یو څیز طاقتور نشته مونږ وایو که نه الله اکبر الله د ټولو نه لوی دی د الله په مقابله کې هیڅ چیز لوی نشته دا الله اکبر چې مونږ وایو دا په مقابله کې نه دی د الله د لویۍ په مقابله کې هیڅ شی نشي راتلی نو ابرهه څه څیز دی الله رب العزت نیست او نابود کړه